بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه في يوم ذر فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عظمة. باب الكلام في الأذان. أذان کی سو خبری ہوگی دا أذان کا عادت بشتکنا امام بخاری میں نشتا نمو فقهاء مستحبه دا کدا اذان په منځ کې منافي عمل کو شنو اعاده او کا مستحبه دا او کنه کې نه جواز نشتا دا په اذان کې یو خاندان غیر اختیاري خاندان غیر پروا نشتا اذان دې سکیږي پروا نشتا اذان دې صحیح شو نو کلام فی الاذان امام بخاری وی وتکلم سليمان بن سرد في اذانه اذان یاس کی خبر او ضرور خبر ہے وقال الحسن لا بأس أن يضحك ذهن خير دي وهو يؤذن أو يقيم غير اختياري خاندان قصدا وخندا قصدا ومكروه هذا غير اختياري نمانزا بيزانا لكي خاندان بكي مطلب دا کدا سے غیر اختیاری خاندان آنا یا ضرور خبر درنا ہوتا یو معشوق بھی تغذی کے وزان دے شروع کرے اور چاہتا دیواز اور کئی دا معشوق اخواتا خیر دے دوبارہ دا اذان ضرورت دے رشتہ پری رہا علماء اتفاق دے مثل توسر دي عبد الله بن حارث راويان الشيبي خطبنا ابن عباس في يوم أسغد بحورية الوضع رد أو يستوي فلما بلغ جبرس المؤذن حي على الصلاة وده حكم أن ينادي الصلاة في الرحال في البيوت نلتوی ذکر درا ہر دی کو قرن کی وخان ساتل اجابه به پکور کے پرتے ہوئے ذکر درا ہر دا حال مراد دینا محل الصلاة في البيوت فنظر القوم بعضهم يوم الدولة الجنازة كي وقال فعل هذا ذاك أكرد أغجى هو خير منه في غمبر مبارك دي أغدا أكرد أماشي أغا مؤذن تبي الصلاة في الرحال وايا وإنها عصمة العزم معناه واجب تندمكوا ثابتا المؤذن تبي الصلاة في الرحال وايا وده ثابت اس میں وہ خبر درتا ہوں امام بخاری نے دا معنی واغشتا کہ الصلاة في الرحال تحيّ الصلاة فزي ويل دا کلام دے سجدے کلام دے اذان کے اوپر نو بس اذان دے صحیح دوبارہ کول ضرورت نشتا تو دا معنی واغشتا خیر مسئلہ کی مونږ اختلاف نه لرو لیکن دا معنی دا درېدا دا څه معنی وره اصل حدیث دی مؤذن اذان وکړو رسول الله مبارک ولا आवाज ورکو وی خلق ته واجب اے مؤذن ته وی خلق ته आवाज وکا الصلاه فی الرحال باران شو او باران ورید نو حضور پاک په پاک دوران کې وته نه دی کېږي دا اذان پسې وته ویلي کېلا ته ابن عمر دا راځه اذا هو منافی شو د حي علی الصلاه لکه حي علی الصلاه معنا دا او حي علی الفلاح راشه او الصلاه فی الرحال کې درست وي مطلب دا کور کا نو راځي دې په ځای به وایي نو دا د خپل اجتهاد دی دا سری یعنی دا الصلاه فی الرحال کې مؤذن ای کای پس دا اذان دا ثابت به امر النبی شو لیکن دا الصلاه فی الرحال دا حي علی الصلاه حي علی الفلاح فزای کې یو استعمال ورته دی لکه اجتهاد دراوی دی او دراوی اجتهاد د روایت مشهوره مقابله کې حجت دی دا فهم کړه چې پیغمبر مبارک دا کار کړی مؤذن لیوال ورکړی دا ثابت دی حضور پاک आवाज کړه ورکړی شابه بعد الاذان عقيبا اذان دغه دا فهم کړه چې بیا منافق دې د حي علی الصلاه راځه د आवाज کړه خلاص شو خبره نو حدیث لري خبره معلومه شوه یو دا چې ابن عمر په زبان په میاس کې دا आवाज بولې شي او علماء وایي دا زبان د رسول اعلان دی بلکې سماج مشوا چې په باندې خبرې کول دا مفسد زبان نه دی دا مسله په اتفاقی ده بلکې سماج مشوا چې باران کې یا سخت اوریت یو ته د جمعه د باران کې را باندې نو کوم مسکول شي دا دې معلومه شي او اے والا سره دې قوم یو په تول وکړه دا کله چې اجتهاد باندې راځونه که صحابي دي او د شی د سنت خلاف کار معلومی کی دا پیغمبر مبارک عمل نو دا صحابه دایمي عمل نو دا مؤذن یعنی خلق به یو بل تول نظر لیکن دا ټول نه یو کله بل مسله ترولی تاسو په ترمذی کې راشي یا سبا ادا چې جماعت جمع واجب او فرض نه
جمع واجب او فرض به نو بیا الصلاه فی الرحال ومعمول العذر ساقطیږي ولې چې واجب او فرض به معمول العذر ساقطیږي ولې اذا قلت النعال فالصلاه في الرحال چې پانی دې لمدي چې نو کور مستا د دې تفصیل وایي د تصور وکړه چې څومره مقدار لمدي ولا سره کلام سره مولانا صاحب کدا د هند چا او چا پسې د عدم وجوب د امامت د وجب عدم وجوب د جماعت واجب او فرض نه دي ځکه واجب او فرض په داسې معقول عذر نه ساتي خلاص شو خبره ورپسې شه باب اذان الامام اذا كان معيبه بعض الفقهاء چې دا اذان مکروه دي تنزيهي مولانا صاحب هغه اعمال چې اوقات نه پیږي مخبلا وإذا كان له من يخبره اس کراهیت نشتا نو ګوره امام بخاری نے تو لگا غلط دی معلوم کنا کہ اذان د اعما کله مکروه دی مولانا سے شبا کہ مخبر د ولدی وقت پیجے کہ وقت پیجے پروا نشتا بس وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت كذا باب الاذان بعد الفجر اس بدیل طول علماء کے اتفاق دے کہ ما سوا د فجر نہ بنور اوقات کی اذان د وقت نہ پس یاد لري او پدې اتفاق دے کہ اذان کو مسنون دے او کدا وقت نہ مخ کې وي نو عادت په وخت کې واجب ده وجه من التویل پدې مې دي لیکن دې اختلاف دے کہ فجر اذان د وقت نہ مخ کې مشروع دے کنا نو ای مسئلہ سو امام ابو یوسف سوئی ویدا فجر اذان د وقت نه مخکې مشروع دی جایز دی او زمون طرفین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او احمد بن او امام محمد سے هغه وی جنا حکم دلیل نور دی دا قال د وقت نه مخکې اوه نو اعاده په وخت کې واجب ده امام بخاری ډول بابونه لري ورپسې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع بعد الفجر لا پیغمبر عام معمول علی زیاده عام معمول ده او اذان قبل الفجر غير رمضان معمول اقرب مولد له شباب عن الله بن عمر قال اخبرتني حفصه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب المؤذن للصبح وبلغ بن بشو الاعتكاف من اعتكاف ذکر او طریق جمعه کې مقصدی بندګي صباح لپاره اذان الصبح للصبح اذان الصبح وبدا الصبح او صباح راوخت اذا نصلى ركعتين خفيفين قبل ان تقام الصلاه نمسك كيف بعد الوقت كي كان نفتح لك اذانا بس وقت وقت نشو مسك كيف بعد الوقت كي كي اذانا بعد الوقت شو دين لا مساله معلومه شو او بلکہ سماعی مشوا کہ سنت فجر بخفیفتین کے زیادہ لوگ کہ رسول اللہ مبارک سورۃ قل یا ایھا الکافرون کی رکعتین اور اخلاص کی رکعتین بھی اور سے شاہ به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والاقامة اذا دو رکعت بعد الوقت گئے معلومی کی ذات کے ندا و اقامت دری نمک کے رسول یا ہم بعد الوقت شو شابت من صلاة الصبح وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكل واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ينادي ابن ام مكتوم دا زمون دلیل پہ امام بخاری ذکر کا شابت باب الاذان قبل الفجر وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي عثمان النادي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يشمني توي سحور وقت السحر کے خلق کری سحرنا قبال لك وقت السحور وي فانه يؤذن وينادي بليل دے اذان کئی یا ینادی شک تراویل نے معنی ہے ودا بلال اے فیل ہے بے بمعنی فیل حروف جار دے اوپر بمعنی مستعملی کی لیرجع قائمه
چې کوم قائم الليل دی واپس یې پېشمني ته یا لیرجع قائمکم که یرجعو به مجرد نو قائمکم فاعل شو او که یرجعو به باب افعال نو قائمکم به ولینبه نائمکم او چې تاسو کې کوم نائب دائم دی هغه بیدار کی او په بل قرائت کې لیتنبه نائمکم دی مخشي لیکلی وليس ان يقول الفجر او په معنا د ظهور سره لکه خبره سره د انسان د خلینا خبره ظاهر شي د باطن خبره ظاهر شي دلته ظهور اذا ليس نبي ان يظهر الفجر او الصبح شك راوینا دي وقال باصبعه داسې وي داسې وخت کې وي وای کنه نو دې دا کوم یو فجر دی مولانا صاحب دا کاذب دی دا صادق دی چې معترض په کوم شي رسول الله مبارك قال أشار بأصابعه ورفعها إلى فوق وطبق وكذلك أسفلها حتى يقول هكذا حتى يظهر هكذا هذا بيا ولا أسكاك بنده هذا ذهب لسبابته سبابتين ونمرات سبابة بيولا لا مستوى سروالة تغليب شو يوضا بلد فاسم ممدهما عن يمينه وشماله لا سيطري بلغي بخبرة كيف يابدين تربخ ولا أسكاك بنده ندامي دليل داشو چې بلال محکبان وي بلال څه کوي محکبان وي ما وی استدلال د کافی نه دی ولی وای کنه کدا د صلات د فجر د پاره شو نو بیا د ابن ام مکتوم د اذان څخه پیدا شو نو دا سره پاره دی نو بعد حضرات په تهجد لپاره دی رمضان کې فقط او موږ وایو تهجد لپاره نه پیغمبر مبارک په خپل علت ویلي نفل العذاب دي ترکه صلات الخسوف او دار صلات الاستسقاء صلات العيدين چرته نه ساتي دا د سر دې لپاره چې کوم سړی قائم الليل کې ووري پېشمنی ته واپس شي او چې کوم مدري کې پاسه پېشمنی دا دې لپاره استدلال تام نشو ښه دا قبل حدیث معلومه دي چې ابن مکتوم د مزان کوي نو کله د فجر ویلا ولې کوي او ما خپل دلایل ویلو صرف یو د تدلدویم یو دوله کویما ابو ما ویلي ابو داود کې دي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا حسر دے کوئی موایا نو کہ جائز بلا خیر بتوری یاد ہے تو بتاوی بلال تا ابو داود کے سند صحیحہ نے کہا یا بلال لا تؤذن سبھی بولے ہوا ہے یا بلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر وهكذا ومد يديه عرضا ابو داود کے اور بل روایت میں جاتا بخاری کے وین دی او دادن تاسو سم تیر شو ما کے حتى ينادي ابن ام مکتوم دوسته شو او بل فتوا حاوی کې د حالت حفصه روایت ما دا تمه دي فتوا حاوی کې ثم وفيه لفظ لغوا ثم اقعده الى جنبه حتى طلع الفجر ثم اقعده الى جنبه ثم اقعده الى جنبه حتى طلع الفجر او بل من ویلو دا تفبه حقیقم دي يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر بهدقه مضبوط سنة وتحاويك ثم أقعده إلى جنبه حتى طلع الفجر ثم أذن تقول لما دلائل دي توصل قصيدة موضوع تقسيمات الفلك والإنهام وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله قال حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يؤذن ابن مكتوم سبعتنا كان هذا الفجر زیادہ نہیں شکل استدلال کے تامنے شو اور کہتا یہ سوال ہو کہ اذا تقراری کہ بلال بمخکی ابن مکتوم برستوی بلکہ کہ قراری کہ ابن مکتوم بمخکی بلال برستوی ما په مختلف زمان محمد کړی دی او د وحاوی پر روایت میں اعتراض کړی
ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويسعد هذا. جواب من کړی دی. شابه باب كم بين الاذان والاقامه. څونه فاصله ساتي، دومره فاصله وساته یو سړی او 10 بجې وکړي استنجا وکړي او که سنت زوائد او سنت مؤکده او ټیم ولا ورکا باقي کو نیمه کټه ساتي که 15 منټه ساتي دا مون خلکو د نیمه لازمه کړل لازمه ډېر خلک دا وانه کوي چې مون د ماسوتن وختي کول وانه نو اذان نیمه غنټه مخکې کول وانه د وخت مخکې نه کله ماسوتن مون وختي کول وانه ځانې مون 15 منټه مخکې اذان په وخت کې وکړه لس منټه مخکې وکړه نو اذان د هغې دپاره نیمه ګنټې شرط دپاره اذان د وخت مخکې ولې کول کوي کله داسې خلک که نه ماسوتن مونځ خو په وخت کوي خو کوشش یې دی چې اول وخت کې وکړم اضافه مستحب کار کوي نو د هغې دپاره باندې نیمه ګنټه مخکې وایي نو د وخت نه مړ دي نو نیمه ګنټه فرض ده شرط لس منټه مقتدیانو ته ووایه چې مخکې اودسونه تیار ساتئ لس منټه مخکې به باندې مقتدیانو ته وایي چې اودسونه تیار ساتئ په وخت مخکې به باندې خبره خلاصه ده نو مونځ به نه په وخت وشي اذان به بعد الوقت وشي ورپسې وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن ابن جريج عن ابن هريره ذات مراد دي عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه ثلاثا لمن شاء. وبه قال شاء واجب فرض نه سنت مؤکده دي لمن شاء اباحت اشاره نه لري ګورې مونځ خو دې مستحب لمن شاء وجوب نفي کوي لمن شاء څه نفي کوي نو سنت مؤکده دي او څه زواید دي. به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الانصاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان المؤذن اذا اذن قال مسجد الناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذان المغرب دخان يبتدرون السواريا استنتبه سبقته حتى أغفر يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء والشيء بنو سوى ذلك ركعتنا لا ثابت شو. وقال عثمان بن جمل وابو داود شعبة لم يكن بينهما إلا قليل لم يكن بينهما إلا قليل وده دليل شو هذا يوسف ذو ركعات وقاعد قصات وكانوا هذا دليل الشافعي ابن يوم قول جواز دي جواز مراد جواز سرقه تنزيها يا خدا جواز سر جواز سرقه كراهيه تنزيها بالقول الاستحباب لمستحب احمد بن قول لي ترمذي الاستحباب قول لكلي ترمذي جاء قول لكلي الاستحباب او ابن قدامه حنبلي بمغني کې د جواز مع الكراهيه تنزيه ناقوا او ما د توی کې زمونږ د امام صاحب او د امام مالک صاحب رحمت الله علیه قولین پکې نشته او زمونږ مذهب د عدم جواز دی نه ابن الهمام سوی هغه وی جواز دی حکم جواز کراهی تنزیهی سره یعنی مستحب نه دی ابن الهمام وی جائز دی په معنا د عدم استحباب سره کراهی تحریم نه ولی تاخير د مغرب راځي او د مغرب اول مستحب دی انا مستحب ده خلابي او كتبه كده دلته دا روایت راغی نو مولانا صاحب دا په زما دلیل دی مال ته سوي دا کراهی تنزیهی سره ذاتی دي کې غیري دي وایي کنه غیري دي چې تاخير د مغرب دا په پیغمبر مبارک حتی یو چې په دې جګړه نه راوته نو زما په قسم کې امام صاحب په زکات مسئول جوړه او دې اوسم یا مکروه هم نه یا تنزیهی مکروه هم نه او یبتدر السواری نه معلومیږي وایا چې ډېر وکړل دي کله وکړل څنګه هم معبود محصور وي نو ډېر دې لا سوستلو ته سبقت نه کوي او څنګه معبود او بل په دې روایت معلل د خدا نه بل اي کسدي حتى ان الرجل الغريب مسافر بل يقول ان الصلاه قد سليت من كثره ما يصليهما اذا في مسوقراله ودي وقت من بقول هذا من شبه نغينا كثره ما يصليهما يبتدرون السواري الى نجمه الميني وياخذ تعليق كده او درس الجماعه العلم هذا الدليل دي فترمذي كي وقرأ التبعما سئل عن ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب وحاشيه الترمذي اشتعل
سئل عن ابن عمر، سئل وائل عن ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، عن الركعتين قبل المغرب، فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. وائل ما رأيت أحدا، ابن عمر بن صحابي الجمعة के ऊपर लिखे ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. إسناده حسن أبو داود إسناد، إسناده حسن أبو داود. और कहते हैं देख ली ابن عمر आदत है क्या मैंने दिख लिया करते हैं आदत तो और बदारी कुतनी हो गई हकीकी में दबी जो फन पर दारी कुतनी और बेहकी के सब वही قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين صلاة ما خلا المغرب. إن عند كل أذانين يا بين كل أذانين بالرواية صلاة ما خلا صلاة المغرب. قول استثناء هذا ضعف البصير شاء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. مسائل مستمت बस कि अजान पैदल वक्त थे ताकि पैगंबर मुबारक फौरन पासे दे इनको रखा थे غير مسألة मालूम मशवा शाबा इदा बखफीफ के بعد أن يستبين الفجر ثم استجعل شقه الأيمن جواب وحيد البلاست بثابت أشوا. लेकिन बड़े तफसील लादी सबर बके जिला मसनूद और मुबाहल حتى يأتي المؤذن للإقامة مؤذن برا إقامة الصلاة سيمون خدري هذا بلا مسألة معلومة شوا شكل كوسري يريد نجمع لبخوف لكن ندوالي كذا مسائل ورسكن كوسري يريد نجمع لبخوف لكن نبيا ندوالي بل ने तस्वीर खास सब साबित शो कि इमाम तवे आदम अंदर खलीफा तवे आदम अंदर उस्ताद तवे अंदर आना दा तस्वीर आमन तस्वीर खासा घर पे मसले के हुआ दे पर बस باب بين كل اذانين صلاة لمن شاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كعب بن حسن عن عبد الله بن هريرة عن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. مشيت دليل عدم وجوب ده شابته باب من قال ليؤذن بسفر مؤذن امام بخاری سره غلط ده امام بخاری داره कि सफर के मुस्तकिल मुअज्जिन निसा वले सफर के अक्सर खलक उद्देशी यो पाबल फारिशी मकदा अगर ड्यूटी में की आजाद नहीं कि हर मंदिर राशि और का मुस्तकिल मुअज्जिन नहीं नबिया वखल खुदा दजत सफर के मुखास वक्त नहीं होगा नबिया वखल खुदा जमात को जमात के बाद नुकसान राशि इमाम बुखारी दा गलत नहीं तो जितना का सफर दे रियो का ड्यूटी लगावा kita bamuske dasar dari kita balik YouTube lah kawan kita bahas ahamiyat deh siapa sih maulana وبه قال حدثنا معلم بن حسين قال حدثنا وهيب عن ايوب عن قيامة عن مالك بن عبد الله بن زيد قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فاقمنا عنده مالك بن حويرث حضور الباس और दाना वक्त के पैगंबर मुबारक तरुद गजाते मؤخر तमाम وكان رحيما رفيقا فلما راى شوقنا الى اهلنا قال وبقول به يقول زبري كده هو بيبيان نروح मेरा बाजू के देना से फिर ये हो वापस से कुरुन फकुन فيهم وعلموهم تعليما के वसलु मुस्कवे اذا حضرت الصلاه فضل لهم احدهم فتاو lagi di yogas muqarrar का وليؤمكم أكبركم فأمركم ولأكبركم سنا شابسي سنا لك فعلم في كل برابر كل شيء فيه وشاد ديري كري ما حديث نريد خبري ما نمشي يوم مالك ابن حويرث ليمن لرغ يقع شمش في ديري كري دريم سماع المشاء تبي عبر الرحمة والإنتاج دريم سماع المشاء دريم خبر واحد حجت علموهم أي وقت بقبل قبل تعليم والله خبر واحد حجت سرون تسمع المشروع وجوز ذكر أحدكم جوغاس مقرر
इल्म मालूम सशवा چې په علم کې برابرۍ څو په مخکې کې اشاره ده اکبر په عمر کې دا پنځه مسالې واجب شوې ورپسې باب الاذان للمسافر اذا كانوا جماعه والاقامه دا خبره مې کړې ده په دوباره وایم چې یاد لري کړیا چې دوباره زمون او د مالک سے بنین زمون او د مالک سے بنین اذان فی السفر دا مسنون نه دی صرف اقامت مسنون دی دا زمون مشهور مذهب داسې دی او دا احمد او دا شافعی او صاحبینو په نسبت باندې چې څنګه په حاضر کې اذان اقامت مسنون دی نو په سفر کې مسنون الله اکبر مشهور زمون سره زمون او د مالک پنځ بس اقامت نه یادوما اذان په سفر کې مسنون نه دی مشروع اگر مشروع نه آیا مشروع دی مسنون نه دی تمام خبره رسید او د شافعی او احمد او صاحبین پنځ باندې اذان په سفر کې سره مسنون دی یو منه تاسو لیکن بیا زمون مشایخ څومره دي هغه ترجیح د صاحبې او قول ورکړي امام صاحب او مالک صاحب سوای هغه وایي چې په سفر کې ټول جمع دي آزاد څه پیدا صرف اقامت او کې حاضرین راشي ما سوي یا صاحب یوازې دې څه پیدا نه کیږي چې دا نشه د سو کې راشي دې دا چې کاري ګډي د لشه پیدا شهادت لیکن حافظ ابن حجر فتح الباری کې مذاهب بل ځای لري ما وکړ هغه بل ځای لري اگر وی چې یوسنو اذان په سفر کې مسنون دی عند الثلاثه خلافا لمالک هغه امام صاحب د جاسر لیکلي مولانا صاحب د شافعي او احمد صاحب وګوره هغه د حجت فتح الباری ما کړی فتح الباری کې څه وی یوسنو الاذان والاقامه في السفر عند الثلاثه خلافا لمالک نو اوس مسنون دا زمون په دې باندې دا ورپسې وكذلك بعرفه وجمع وقول المؤذن وفي الدفارة شرعي مساكر إذا كانوا جماعة الإقامة ثابتي إمام بخاري ميلان مسؤولية وكذلك بعرفة وتجمع المختلفة نظام سفر كبير وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المدبير باران كي نام ويلي شجابة أسمو مسألة ثابت شجابة وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر بن حسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبشر ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأى ساوى الظل الدلول سورة بندو سرورا ملشو بندو سمرا دمرة سورة شو كم وقت يكره واي وصل مثل أنه في مستقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم أو تفسير من مكيويل إذا كان مسألة معلومة شيء سفر كذا ذلك تقوم مسألة معلومة انظر مسألة ما بيستدي وبسيط قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد حتى يوم بقلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه سفيان الثوري اگر درست دے تلتکے سفیان الثوری مراد دے بدلی دنو روایت قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يسافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتم اخرجتم فاتنا ثم او بل زمایو مشوا چې څوک په سفر دي نو مشر ته دی راشي وصیت دی وغواړي مشلم پکار کې وصیت ولا ورکی وشو او بل زمایو په دې من اهمیت معلوم شو زمان اهمیت او بل زمایو مشوا الزنا اذن احدكما اذان په سفر دي معلوم شو بل زمایو مشوا چې دوه قسم جماعت کول شي قیمه بل زمایو مشوا چې مشر چې علم کې برابرۍ مشر به مخکې کوي الله خدای ټول مسلې دې ذکر چاته کې کوم یا د دې معلومه شو چې په سفر دې څو کوا مشر دا ورشه بل دې معلومه شو مشر د پکاره کې وصیت وته درې دې معلومه شو اهمیت د نماز خبره کوي سرورم دې معلومه شو اذان په سفر اذن احد پینځم دې معلومه شو دوه قسم جماعت کوي شپږم دې معلومه شو چې علم کې برابرۍ څوک به مخکې کوي اکبر ورپسې وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يرجو فلما ظننا أننا قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا سألنا ذنون يسألك عمن تركنا بعدنا فأخبرناه وقال رستم قدم جبريل فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها سمياتي وسندير شبلي وصلوا كما رأيتموني أصلي ورد أحفظ خندق وقنني والبسيجة فإذا حضرت الصلاة فضل لأذن لكم أحدكم وليؤمكم واذكركم مناسبة واضحة شهداء في سفرهم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى والبسيجة معنا ما تعبد يوم نشد لوي يحيى مستقر شبلار وسرني كم يوم يحيى ابن سعيد القطان أو شكما يحيى ابن سعيد الأنصاري ويقبل على فلان من الكردين وسرى والبسيجة رضي الله تعالى عنهما في ليلة عبادة وسفر كذا لبعض الشعب صلوا في حالنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول مؤذن يؤذن ثم يقول على اسمه يا أسره لبعد نرست على أسفل في الرحال يا تجوك نجبة وقال ابن عمر رواية أما كتي وتبيل وهي الأسفل قد يغلد أسفل الجهان بالليلة الباردة شيئا خيامة طويلة في السفر دينا معلوم ہے کہ اذا جمع فرض و واجب نہ یعنی پر معمولی اعذار بنا وصاف کے اشارہ سے وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عمر حدثنا أبو حميد عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه عتبة بن عبد الله بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوم فجاءه بالأرض فأذنه بالصلاة تحت مكيك مسافر شعبة وخرج بالأرض بالعادة حتى أتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض ما كان صلاة اسمعنا دين الدين مسألة ما الشهداء في السفر ياو بل خدمت أستاذ بلال وسرعنا زقر زوالها أو بل سوتريت منس كامل أو إقامة امتصاب الشو بس أقول الناس بس باب دابل كتاب